हमें ये ना सिखाया गया कि कौन कंप्रोमाइज है और कौन कंप्रोमाइज नहीं है। कंबल में बैठ के सोशल मीडिया पे ट्वीट करके सोशल मीडिया पे बैठ के कीबोर्ड वॉरियर बन के हमें ना सिखाया जाए। हमें ये ना बताया जाए कि फलानी जगह बंद करेंगे, आप बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके बंद करने से क्या होगा। आप भी बेगैरत हैं और जो आपको हैंडलर जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत हैं। وای زما پیشو ماتم یو شفیع جان را پاسېدلی دی په سوشل میډیا باندې تنقید کوي، دا وایي چې بازار په بندولو باندې به څه وشي که عمران خان په پارټۍ کې ستاسو په شانتې دلاګان او غداران نه وي نن به عمران خان په جیل کې نه و. د سوشل میډیا طاقت دا دی چې تا له کله انتخابي نشان راکړو نو تخ که سوشل میډیا په کمبل کې ناستو خلکو دې قوم ته ښودلی چې دا باطینګنډ دی، دا چینک دی، دا لوټه ده. تاسو د دې سوشل میډیا په زور باندې د دې سوشل میډیا په طاقت باندې ایم پی ای ایم ان ای او وزیر جوړ شوی. نن تر پاسې چې سوشل میډیا څه شي او په کمبل کې ناسي. د سوشل میډیا طاقت دا دی چې عمران خان په نوم باندې په نیوز چینل په ټي وي چینل باندې پابندي ولګېده او د عمران خان په تصویر باندې پابندي وه. دغه سوشل میډیا وجه عمران خان سیاست ژوندی کړی دی، که عمران خان به پته هم نه لګېده چې دا په کم جیل کې دی او په کم ځای کې پروت دی. ته پکې د کم باغ مولی او ته راپاسې د ما دې په رب قسم چې د عمران خان په پارټۍ کې ستاسو په شانتې دلالان او ستاسو په شانتې غداران نه وي نن به عمران خان په جیل کې نه. عمران خان ستاسو په وجه په جیل کې پروت دی. ته اسد قیصر دی نن راپاسې په بازار بندولو باندې به څه وشي او په سوشل میډیا تاسو په کمبل کې ناسي. د دې کمبل کې ناستو خلکو د وجه الیمین ګنډاپور منقوص کړی دی د سوشل میډیا په طاقت باندې. د دې سوشل میډیا په طاقت باندې نن ته وزیر ایم پی ای ایم ان ای نن ته د وزارتونو نه مزې اخلي او د منصب نه مزې اخلي او راپاسې دغه تور شکل دی نیولی دی د شاه دونګړي په شانتې او راپاسې خپلو خلکو باندې تنقید کوي. د عمران خان سوشل میډیا به مني عمران خان ستاسو د وجې دلالانو او بې غیرتو غدارانو په جیل کې پروت دی. تاسو نه وایئ چې زموږ خپله پارټي بې غیرته نه وي، قسم په خدای دی عمران خان به نن د جیل نه بار و.